هر سراته وایي خو قرآن ته مې څه مه وایه هر سراته وایي خو قرآن ته مې څه مه وایه دا مې د اغیارو نه په سرو وینو ګټلی دی دا مې د یهودو ایجنټانو نه په زړه کې پټ ساتلی دی زما معزز اساتذه کرام او مشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن په دې مجلس کې زما د بیان موضوع د فضیلت القرآن ده ما ستاسو مخکې د الله د کلام نه یو څو آیاتونه او د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث مبارک ولوستلو زما محترمو قرآن شریف د الله اخیری کتاب دی او دای په نبی اخر زمان باندې نازل کړی دی زما محترمو الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې ډیر زیات احسان کړی دی چې موږ او تاسو ته داسې قرآن راکړی دی چې د دې په شان بهترین کتاب یو امت ته هم نه دی ورکړی شوی بیا موږ او تاسو د دې قدر او عزت وکړو قدر او عزت معنی دا ده چې د دې تلاوت وکړو او په دې باندې عمل وکړو زما محترمو د قرآن شریف ډیر فضایل دي زه به تاسو ته یو څو فضایل ووایم حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ارشاد نقل کړی دی چې په تاسو کې بهتر هغه کس دی چې قرآن شریف یاد کړي او بل ته هم یادوي حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د خوږ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه ارشاد نقل کړی دی چې زړه هم زنګ اخلي لکه څنګه چې اوسپنه په اوبو کې زنګ اخلي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوس شو چې د دې د صفایي څه صورت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې مرګ ډیر یادول او د قرآن شریف تلاوت ډیر کول زما محترمو د الله تعالی نه د غفلت په وجه زړه زنګ اخلي دا زنګ د الله تعالی د کلام پاک په تلاوت او د مرګ په یادولو باندې ختمیږي ځکه چې زړه په شان د شیشې دی څنګه چې شیشه خړه وي نو تصویر پکې پاک نه ښکاري همدغسې چې کله په زړه باندې زنګ وي نو په دې باندې د الله تعالی د پیژندلو رڼا نه لګي او چې څومره صفا وي دومره په دې باندې رڼا غورځېږي حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم نه ارشاد نقل کړی دی چې یقینا الله تعالی د دې کتاب یعنی قرآن شریف په وجه بعض خلک پورته کوي او بعض خلک غورځوي یعنی څوک چې د دې په احکامو باندې عمل کوي نو په دنیا او آخرت د هغه درجات پورته کیږي او څوک چې د قرآن شریف نه سرکشي اختیاروي نو په دنیا او په آخرت هغه ذلیل او خوار وي حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه ارشاد نقل کړی دی چې د چا په زړه کې د قرآن شریف څه حصہ هم محفوظ نه وي هغه په شان دروان کوټ دی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې د هر چیز دپاره فخر او افتخار وي زما د امت دپاره فخر قرآن شریف دی چې د دې یادول لوستل عمل پرې کول د فخر قابل دی ولې به نه وي چې د محبوب کلام او د آقا فرمان د دنیا ټولو د لوی نه لوی شرافت هم د برابر نشي کېدی الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي شرافت ځان دپاره حاصل کړو